نن د محرم الحرام د میاشتې نهمه نیټه ده. دا هغه میاشت چې د قربانۍ، صبر او حق پالنې یوه ژوندۍ نښه ده. دا میاشت د مسلمانانو لپاره ځانګړی ارزښت لري، ځکه چې په دې کې د اسلام د لوی اتل امام حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت پیښه شوې وه. امام حسین رضی الله تعالی عنه د حضرت علی کرم الله وجهه او د حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنه فرزند او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم نواسه وو. هغه د اسلامي امت یو ډیر باوقاره او زړور شخصیت وو چې د ظلم په ضد یې د حق او عدالت لپاره مبارزه وکړه. په 14 هجری کال کې د محرم په 10مه نیټه امام حسین رضی الله تعالی عنه د هغه دوه ملګري د کربلا په دشت کې د یزید د ظالم حکومت په ضد د حق غږ پورته کړو. هغوی ته اوبه بندې شوې، ماشومان تږي وو، خو بیا یې هم ظلم سرونه ټیټ نکړل. په پای کې امام حسین رضی الله تعالی عنه د خپل ټول اهل بیت سره یوځای شهید شو او د اسلام د حق پیغام ژوندی پاتې شو. د محرم میاشت او په ځانګړي ډول د عاشورا ورځ هر کال د مسلمانانو لخوا د غم، دعا او د یادونو په توګه منځل کیږي. شیعه مسلمانان ماتم کوي، ځینې ځانونه وخی او د کربلا پیښې بیانوي. په داسې حال کې چې سنی مسلمانان د روژې نیولو، د دعاګانو کولو او د خیرات ورکولو له لارې دا ورځ مانځي. د محرم مانځنه یوازې د ماتم نه بلکې د پیغام ورځ ده. دا موږ ته دا ښایي چې حق ته ودرېدل خو څه هم سخت وي خو همیشه عزت لري. امام حسین رضی الله تعالی عنه موږ ته دا ښوونه وکړه چې د ظلم په وړاندې چوپ پاتې کېدل حق او وفاداري نه ده. راځئ چې د محرم دا میاشت د یووالي، صبر او عدل د ارزښتونو سره ونمانځو او د امام حسین رضی الله تعالی عنه له قربانۍ څخه الهام واخلو. دا د دې میاشت حقیقي ورځ ده او د حق، صبر او قربانۍ یادونه. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز 400.